فوراً بل اطلاع رالی او بل سړی راغی وی صاحب ما یو خوب لیدی دی بیگا اسنګه دی ولیدو وی د عربو خان دی عربو والا او یو غټ مضبوط اوخت مخ کې دی او د دریاب فارس باندې را پورې وتل او زمونږ په علاقو کې د اوخان خواره شو بادشاہ وی څه چل دی در څه چل چې دی خو څه چل دی څوک مذهبي مشر شته چې هغه مونږ پوي کی مذهبي څوک مشر شته چې هغه مونږ پوي کی او په دې حالات مونږ خبر کی دا خو څه ناشنا قصه جوړېدو والا ده یو مذهبي مشر هغه نمران دی وخیر شو هغه وی ښه وی دا زبا یو مذهبي مشر دی غیر راوسته چې غیر راوسته وی تانه یو څو تپوسونه کوم جواب براکي وی صاحب که جواب را سری در بکم کوي تپوس بدل وکم دا تپوسونه ته وکړ هغه وی په شام کې زما یو ماما دی او ډېر نیک سړی دی او د پخوانو کتابونو پویم دی او سطیح دا غنوم دی هغه که اجازت ما لګي هغه نه بدل دا ټول معلومات واخلم وی شابه ځان رسو دې نه لال شام چې شام تلال هغه ماما یې د پخوانو کتابونو عالمو هغه دغه وخت کې د ځنکدن په حالت کې د په سلام واچو یو څو شیرونه وته وي هغه تی ګیلا وکړه خوریا چې مرم نوراله وی ماما زر راته وایا دغه سي هغه ماما وته وی خوریا وی چې مرم رااله او داسي یو خبر راناله دوته لا ال نه دی ویلې یو خبر راناله او هغه خبردار دی چې ستاد بادشاہ د محل نه کانی پروت دي او تاسو فلان کې دریاب موچ شوی دی او تاسو د فارس آتش قدم له شوی دا او تاسو خوبم لیدلې دي چې د عربو خان را له زمون په علاقه باندې خواره شو دی پس راغلی دا تاسو درانه کې ماما جوم دقه تاسو نه دنه کو وی خانو دا دلیل او نخره دی خبره ده چې نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړل دي دا دی خبره ده او تلوار مکوي ستاسو اته بادشاہه به تیریږي نو اتمه بادشاہه نه پس بس تاسو سلطنت ختمیږي او دغه اخر زمانه د پیغمبر بادشاہي به پس تاسو کې خوريږي اته پیړې اته بادشاہه اته پیړې نه اته بادشاہه پس بس تاسو بادشاہي ختمیږي هغه واپس راغی بادشاہ ته بادشاہ وی ز اته بادشاہ ډیر شي هغه ته ډیر زر ختم شي سو کاله کې دنه یو لاړه بل لاړه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې تمه بادشاہي ختم شو او د مسلمانانو بادشاہي فارس ته رسیدل کاهنانو پیشنګویا ورکړي چې دا غ زمانه چې د اخر زمانه پیغمبر دنیا ته تشریف راوړ اسمان کې بل استور راغانې کولې د ستورو نه به شغلېت لې راتلې چمکار دا ډېر زیاتو د ستورو شغلې او خلقم لګه خلقو کې نیکی پیدا شوی و د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې بعض خلق راغون شو او یو میټینګ یې وکړ یره دا خو ډېر زیات غلا غلطه زیات شوی دی د روکتام پکار یره بدعملی او زناکاري ډېر شوی دی د روکتام پکار دی یره غل ډېر شوی دی روکتام پکار دی یو کمیټي جوړ کړل دا ټول د دې خبره نه خوي چې دنیا ته یو عظیم شخصیت راتلو والا دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ لومبه په ول خپل مور ور کړی او بیا د ابو لهب یو وینځه او سویبه نو یو سویبه هغه ول په او دا سویبه لاړه ابو لهب ته زیر وکړ په مولا مبارک تشا استاد غمر رور عبد الله زوی پیدا شو نو په هغه خوشاله کې ابو لهب د نبی علیہ السلام تر دا سویبه وینځه آزاد کړ نو بخاری شریف کې واسر دی بخاری شریف کې شتا ابو لهب چا په خوب کې ولیدا وی الله د سره سوکل وی ډېر لوی عذاب کې پروته ما ډېر لوی عذاب کې خوې چې ما د پیغمبر علیہ السلام په خوشاله کې سویبه آزاد کړې و نو الله په هغه ټیم زما په دې ګوته کې لګوندې پیدا کړي ما بعتاقتي سویبه د سویبه د آزادولو په برکت دې کې پټې غوندې پیدا کړي هغه زره دین علماء دا معلومي چې مسلمان به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیدایش د خپل خوشاله اظهار کوي
داسې خوشحالي نه ګورې لکه دا زمونږ خلک چې بعضې کوي مونځ نه کوي په دې ورځو باندې ډېر خلک چراغان کوي بنګلې باندې صاحب دا بلفونه بل کي او اسونه ناوي کي او جلسې دي او جلسونه وباسي او لوډ سپیکرې دي او څه ورته ویلې کېږي دا غیر شرعي کارونه پکې ډېر خلک کوي داسې هم نه ده ګورئ مونځ نه کوي د پیغمبر علیه السلام سره د مینې نښه دا ده چې د هغه په شان عمل به کوې د هغه په شان عقیده به ساتې او د هغې په شان اخلاق به ځان کې پیدا کې نه مونځ کوي نه روجې نیسي نه د پیغمبر علیه السلام په شان ځان له شکل جوړوي نه د هغې شان اخلاق پیدا کوي او جی ربیع الاول دی چراغان به کوو او ګولۍ به ولو او څه ورته وایي دا چورچورکي دا به ولو او دغه دا شربتونه به ویشو او کیرونه به پخو او جلوسونه به وباسو داسې مثال دی لکه یو سړي ته چا وی روژه وایي نه نیسي وی پلار به دې ونیسي اسان کار دی څه هلکه وایي مانځله مړه وي یو مونځ خو نه دی نو مونځ هم نشم کولی روژه نشم نوي مونځ نشم زکات یاره نور حقونه لږ دي چې لا اوس په مال کې زکات هم ورکمه او چې روژه ماتې به شو نو جومات کې به ټول نه مخکې راغی روژه ماتې له خپې به یې راته وکړې کجورو ته پکوړو ته به کېناستو چې او دې بیختې وده نه روجې نیسې نه مونځ کې نه زکات ورکې نه څه نور څه نیکي کې او روژه ماتې درې د پکوړو نه مخکې نه خپې راته وکړي وایي څه کافر خو راته نه ښکارم چې روژه ماتې به هم نه کوم مسلمان نیم څه دا هغه لوبه ده نه د پیغمبر علیه السلام شکل دی خوښ دی که هغه دی خوښ خو ځان له به دې جوړ کړی و که نه نه د پیغمبر علیه السلام مبارک عقیده خوښه ده که هغه دې خوښه نو ځان له به دې جوړه کړې وه که نه نه د هغه ښکلی عمل خوښ دی که د هغه ښکلی عمل دې خوښ خوا به دې کړی و که نه صرف په دې باندې نه 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 اصل بنیادی چیز دا دی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم چې کم سړی خیرت او الله مني نو پیغمبر علیه السلام د هغه دپاره نمونه د هغسې به ځان جوړوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یو ځل نه بار بار الله وی زما تابعداري وکړئ او د پیغمبر اسلام تابعداري وکړئ مینه ورسره وکړئ د مینې تقاضا دا ده چې ته د حضور پاک شان کردار ځان کې پیدا کړې نه جي هغه مې نه دی خوښه نه لکه دا جلوس ته ولې وویست او دا په کوټه باندې بلپونه ولګول وایي څه مسلمان کافر خو درته نه ښکارم داسې به نه کوم مینه کوم که نه څنګه مینه کې مینه دې ته وایي یو ورځ به مینه کې د کال بیا 12 میاشتې به مینه نه کې صرف یو ورځ به کې د خوشحالی اظهار بکو او په هغه طریقه بکو چې کومه طریقه باندې مونږ ته د دواړو جهانو سردار او صحابه کرامو فرمایلی دین به مونږ د صحابو نه زده کوو بدعاتو نه به ځان ساتو بدعت هغه څیز ته وایي چې الله او رسول او خیر القرون کې نی او مونږ یې دې وخت نه شروع کړو هغې نه به ځان ساتو چورچورېګانې مرچورېګانې پکې نشته چراغانونو ته ضرورت نشته ډوډۍ ورکه چاله خیراتي او ثواب نبي علیه السلام ته وبخه خیراتو کا ثواب اغی تو بخا یو جماعت جوړ کا تکړه او ثواب نبی علیہ السلام تو بخا دې ته خوشاله اظهار وای یو مجلس جوړ کا او پاغه مجلس کې علما راغواړه او خلقو ته د نبی علیہ السلام سیرت بیان کا چې داغي سیرت داغي اخلاق داغي اعمال خلقو ته معلوم شي خلق داغي مطابق عمل وکړي خلق ډېر نه واقف لري زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله یو ځل خبره کوله وی په مدینه منوره کې ناستم یو وکیل لا غیر سره کې ناستم وی دا اول خو داسې ساخوا دی خو خبرې کړې وی ما ته وی چې څه کوې ما ورته وی چې دلته کې راغلی م د پاکستان یم د مدینه شریفه کې سبق ویم وی ما ته وی چې تاسو مغه زړو قصو پسې نښتې خلک سپومې ته وختل او تاسو زړو قصو پسې نښتې وی ما ورته وی کاکاجي هغه سپومې ته ختلم تا تفریح دې ته ورته خېږه وی بیا ما ته وی چېرې یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی ما یې ته وکیل څوارلسم خو به دې خامخا پاس کړي او هغې نه پس به دې بیا د وکالت ډیګري م 4-5 کاله اخیستي تا ته دا پته نه لګي چې نبي علیه السلام کومه زمانه کې تېر شوی دی او هغې دا فرمایل وی په لاهور کې یو ځل اخبار کې راغلي یو پرچه کې سوال شوی و د پیغمبر علیه السلام متعلق چې د هغې سیرت بیان کې او د 14 پرچه وه د جرنلیزم او په هغې کې صاحبه چا لیکلی دي چې دې په کشمیر کې پیدا شوی دی یو دا اخبار بیا تفسیر لیکلی دا اخبار چاوی په مکه کې د یو امیر کور کې پیدا شو میټرک 10 تعلیم په لبکه کې پاس کړ
او بیا لندن ته د اعلی تعلیم د پاره لاړه او په آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی ډیګري واغېسته او بیا راغی مکې مکرمې ته یو ډېر لوی سړی ته جوړ شو. دا حال دی زمونږ. اوس هم که یو مسلمان نه تپوس وکړې دا ما چې کوم د پیغمبر هم د پیدایش خبرې درته وکړې قسم دې ډېرو ته پته نه لګي. ترونو دوه قوم دي، یو مړ او یو جم دی. مړ قوم هغې ته وایي چې د هغه نه د خپل مشر تاریخ هیر شي. دا مړ دی مړ. هر سړی د خپل مشر تاریخ بیانوي که نه بیانوي چې هیر نه شي. ما ته خو د ما د پلار تاریخ معلوم دی خو چې زما بچو ته یاد پاتې شي، زما نوسو ته یاد پاتې شي، زما کړوسو ته یاد پاتې شي. د خپل سیاسي مشر برسې خلک کوي که نه کوي چې دا هیر نه شي، د هغه تاریخ هیر نه شي. دا او چې څوک هیر کي خپل مشر دا مړ قوم دی. جمدی قوم هغه دی چې د مشر تاریخ محفوظ ساتي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشر بل کېدی شي تاریخ په مو محفوظ ساتي. خلک چې برسي کوي د مشر څه پکې وایي، یو ټکې پکې وایي هلکه وایي ګورې د پلانکي په میشن به روان یو. داسې ده که نه ده؟ نو موږ چې د حضور پاک سیرت بیانو موږ به دا وایو چې د نبي علیه السلام په میشن به روان یو. هغه چې سرپاره الله لېږلي دي هغې باندې عمل به کوو. داسې نه چې صرف بس زنده‌باد او مرده‌باد دي. زنده‌باد او مرده‌باد باندې کار نه کېږي او صرف د خولې په عشق هم کار نه کېږي چې دا عشق رسول یم. ما روزه کې په مکه مکرمه کې یو سړی ولید ټوپی په سر و. ډېر خلک بلا مریدان وو، بلا مریدان وو. خلک راته وو یو غاړې ته ناست چا ول لاسونه چاپي کول، چا ول خپو چاپي کول او په دې تندي باندې خپل نوم لیکلی. په تندي ټوپی باندې لیکلی پیر سید فلان کې عاشق رسول په دې ټوپی د پاسې لیکلی. چې ما ورته وکتل نه برېت ونې ګیره وه. ما دا خو ناشنا عاشق رسول دی. ګیره او برېت ته جوړ دی عشق وړي دي. په ټوپی په لیکلو ته عاشق جوړېږي. عاشق دړی. نو جناب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان عقیده بساتو. د دې پروګرام مقصد سیره دی بیان چې د هغه عظمت د مسلمان په لکې کینی، عظمت لویي او د مسلمانانو او چې څوک څومره عظیم الشاني نو هغه سره قدرتي مینه پیدا کېږي چې د مسلمان په زړه کې محبت پیدا شي. ځکه د نبي علیه السلام مینه دا د ایمان نښه ده. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. در هر چا نه به د حضور پاک سره مینه زیاته کې او د مینې او د عظمت مقصد دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي، د هغې اتباع وکړي. دی غټ مقصد. نو به هر کیف لومبې پی ورته خپلې والدې محترمې ورکړل. بیا د ابولهب وینځې صهیبې وله پی ورکړل او په اووم ورځ باندې د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب عقیقه وکړه. عقیقه یې راوت یو لویه ډوډۍ وکړه او د مکې لوی اشراف او سرداران یې ټول راوغوښتل په هغې کې کېنول. او تاریخ لیکي علما چې دومره لویه ډوډۍ د چا په پیدایش نه ده شوې کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت مبارک شوی. او نوم یې وله کېښود محمد صلی الله علیه وسلم. او اعلان یې وکړه وی دا نوم ولې زه دله محمد اږدم. محمد ظاهري معنا دا ده اسانه، هغه کس چې د هغه صفتونه کېږي، د صفت قابل، ستایلی شوی د صفت قابل. هغه خوبونه لیدلي د آلاتو نه وی زما دا نوسې ډېر مبارک نوسې ښکارېږي او دی به داسې حد ته رسېږي چې خلک به د صفتونه کوي. دا نوم وله ځکه کېښود. او مور بیبي ورته وی چې زه خو وله احمد نوم اږدم. وی ځکه چې ما خوب ولید نو ما ته په خوب کې چا ووی چې دې بچي له د محمد احمد نوم کېده. نه تاسو ولا محمد کې خو زه ولا احمد نوم اږدم. احمد معنا صفت ویونکې، د الله صفت ویونکې، ثناخوان چې ډېر ښایسته صفت کوي او ښکلې صفت کوي د پروردګار. نو مور بیبي ورته احمد کېښود او نیکه ورته محمد نوم کېښود. بعضې علما وایي په دې اوومه ورځې سنت هم شوی دی، لیکن اکثر علما جماهیر او محققین لیکي چې نه نبي علیه السلام سنت شوی د مور نه پیدا دی. یو کافر یو تاریخ لیکلی دی او په هغې کې سل لوی خلک شمارلی دي، سل. او هغې له نوم هم ایښودی دی د 100 men، یعنی سل لوی خلک، سل شخصیات. دا عیسائی دی
او په دغه کتاب کې چې د سلو شخصیاتو ذکر کوي نو لومبې نوم یې پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی او په څلورم نمبر کې د خپل پیغمبر د حضرت عیسی علیه السلام نوم ذکر کړی دی. نو لیکي په دا کتاب کې چې زما دا کتاب څوک وګوري نو دی به خامخا په ما د اعتراض کوي چې خپل پیغمبر د څلورم نمبر کې ذکر کړی دی او د مسلمانانو پیغمبر د په اول نمبر ذکر کړی دا ولې. نو زما جواب دا دی چې زه د دې نه مجبور یم، دا یو حقیقت چې ما لیکلی دی. او عجیبه تجزیه کړې ده، وی د مسلمانانو د پیغمبر یو څو خصوصیات دي چې هغه زمونږ د پیغمبر نشته. یو خاصیت د مسلمانانو د پیغمبر دا دی چې هغه ودونه کړي دي او زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام واده نه دی کړی. نو چې زمونږ پیغمبر وادو نه کو د مسلمانانو پیغمبر واده کړی دی نو د واده متعلق او بیا د بیبي سره د ژوند د تیرولو دا ټول واقعات عملي طور د هغه امت د نبي علیه السلام نه زده کولی شي، مونږ یې ترې نشو زده کولی ځکه زمونږ پیغمبر واده نه دی کړی. د هغه امت د حضور پاک نه دا چل زده کړی دی چې واده به څنګه کې، بیبي سره به ژوند څنګه تیری، د شپې حالت به دې څنګه د ورځې حالت به دې څنګه او بیا د بیبي په ذریعه به د سخر خواښې سره څه تعلقات او کور کې به بیبي څه کار کوي، د خاوند سره به څه گزرانی او څه طریقه به او د ښځو څه حقوق دي او که دوه ښځې څنګه ژوند به تیری او چې درې وي څنګه به تیری، په سفر به ځان سره څنګه ښځه بوځې نه به بوځې. نو دا ټول مسلمانان د خپل پیغمبر نه عملي طور دا چلونه زده کړي دي ځکه پیغمبر یې ودونه کړي دي او موږ عملي طور د خپل پیغمبر نه دا چل نشو زده کولی ځکه زموږ پیغمبر واده نه دی کړی. یو دین د دین لویه حصه ګورئ د انسان د کور دننه د بیبیانو سره تعلق لري، د دین یوه پوره حصه ده. هغه حصه موږ ته د دواړو جهان او مبارک سردار په عملي شکل کې ښوولی ده. د عیسی علیه السلام دا حصه نشته. او دویم وی د موږ د پیغمبر بیبي نه ده کړې نو بچی هم نشته او د مسلمانانو د پیغمبر بچی هم شته، اولاد یې شته، اولاد یې تیر شوی دی. نو امت ته عملي طور د اولادو د حقوقو چل زده کړی دی مسلمانانو چې بچو سره به څنګه ژوند تیری، د بچو به څنګه تربیت کې، ودونه به وله څنګه کې، عبادت ته به کله ودرې، د واده خاده انتظام به وله څنګه کې، او چې مړ شي ته بچي به دنه مال څنګه په میراث کې وړي او که هغه مړ شو ته به ترې مال په میراث کې څنګه وړې. نو د مسلمانانو د پیغمبر بچي شوي دي عملی طور باندې هغه امت ته د هغه بچو تربیت هر څه ښودلی دي او زمونږ پیغمبر واده نه دی کړي، بچي نشته، نو موږ ته عملي طور د بچو حقوق تربیت نشو زده کړو. وی درېیمه څه ده، وی د مسلمانانو د پیغمبر خپل کور او زمونږ د پیغمبر خپل کور نشته ځکه عیسی علیه السلام سره یو به لوټه وه یو به ورسره ګومنځ وه او ګرځېده به او بستره به یې شاته اچولې وه او دعوت و تبلیغ به یې کو، کوڅه په کوڅه به ګرځېده. خپل کور د حضرت عیسی علیه السلام نو یو ځل یو سړي اوبه څکلې، په لښتي باندې په لاسونو کې اوبه راواغېشتې او اوبه یې څکلې، نو عیسی علیه السلام لوټه وغورځوله. وی داسې معلومیږي چې د لوټې نه بغیر هم کار کېږي، دې ته مې مجد نشته. یو سړی یو لید چې هغه ګیره اودس یې وکړه، په مخ یې اوبه واچولې او ګوتې په دې ګیره کې ورکړې، دا ګیره یې پرې برابروله، نو ګومنځ یې وغورځوله. وی دې ته حاجت نشته، وی په ګوتو هم دا کار کېږي. بلکل د دنیا نه زاهد او دنیا سره هیڅ تعلق نه ساته. د دې وجې نه د عیسایانو دا راهبان هم په غارونو کې او په جونګړو کې اوسېږي او هیڅ قسمه د دنیا سره تعلقات نه ساتي. نو د مسلمانانو د پیغمبر خپل کورو نو د ګاونډي حقوق تی مسلمانانو په خپله زده کړي دي چې کور دی کور باله ګاونډي سره به دې څه تعلق نه، او که دا کور د بل چا په ګاونډ کې دی واغېسته نو ابه د باندې شوفه کوي، د شوفې قانون.
او کور کې بیا بیبیانو له ځان له کوټه جوړول. وی دا ټول حالات عملی طور مسلمانانو د خپل پیغمبر نه زده کړي دي. او زمونږ د پیغمبر خو نه ګاونډي نه خپل کورو، دا ته مونږ عملی طور نه دي زده کړي. څلورمه خبره، اهمه خبره، وی زمونږ پیغمبر صرف د مونځ سره او د عباداتو سره خپل تعلق تیر کړی دی، او د مسلمانانو پیغمبر جهادونه کړي دي، او ډېرې علاقې یې قبضه کړي دي، او بادشاهي یې کړې ده، او احکام شرعیه د ټول په خپل جون په خپل امت کې نافذ کړي دي، چې څوک غلو کړي نو لاس پتې کټ کړي، د هغې خپل اصول او قواعد دي. یا که څوک بدعملي وکړي نو یا به دورې ورکړي په کوړو به وی، او یا به سنګساری، بعضې خلک یې سنګسار کړي دي، او څوک یې په کوړو باندې وهلي دي. او که څوک قتل وکړي نو قصاص به وله ورکړي. څوک ډاکو کې هغه له به دا سزا ورکړي. څوک اسلام نه واپس لاړ شي مرتد شي د هغه دا سزا ده. نو وی هغه بادشاهي هم کړې ده، او ملکونه هم فتح کړي دي، او عملي طور دا الله تعالی احکام دا په مسلمانانو باندې جاری کړي دي، شرعي احکام جاری کړي دي. او زمونږ پیغمبر دا دغه نه صرف عباداتو سره متعلق پاتې شوی دی، د بادشاہ نه او د سیاست نه باروبار پاتې شوی دی. نو هغه څیزونه زمونږ پیغمبر نه دي کړي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي. دا راته زه حقیقت ویم. زمونږ ښکلی پیغمبر چې څنګه پیغمبرو دقسې بادشاهي هم کړې ده، د مسلمانانو بادشاه هم. مدینه منورې جماعت مسجد نبوي چې څنګه د عبادت لوی مرکز و، دارنګې د قضا او د عدل او د انصاف هم لوی مرکز و. سیاست یعنی حکومت والا طرز زندگی او پیغمبری دین د یو بل نه جدا نه دي. ګوره اسلام کې داسې ده. اوس هم ډېر خلک وی د مولا د حکومت سره وی څه کار دی. ډېر خلک دا خبرې کوي. نه، اسلام کې حکومت په حقیقت کې د مولا کار دی. پیغمبر هم دی او بادشاه مو. حضرت ابوبکر صدیق د هغه نه پس په امت کې لوی د دین راهنما او مشر او بادشاه هم دی، خلیفه هم دی. ورپسې حضرت عمر، ورپسې حضرت عثمان، ورپسې حضرت علی، زه ورپسې لاندې. برطانیه کې او په انګریزانو او عیسایانو کې دا شی نشته. هغې حکومت او دین د یو بل نه جدا کړي دي. د دین تعلق د هغوی د ګرجو سره دی. پادران او راهبان په ګرجو کې ناست دي، خپل عبادت کوي. حکومت نور خلق کوي، د هغې خپل سوچ دا دی. نو تاسو وګورئ څومره ګنده نظام پکې روان دی. په حکومت باندې د مذهب لاس نشته. رونو زنا په هر امت کې حرامه ده. د آدم علیه السلام نه واله تر اوسه پورې زناکاري حرامه ده. لیکن هغوی د حکومت په سطح باندې ورشئ وګورئ ښځې بربنډې ګرځي. ستر او پرده په هر امت کې فرض ده چې ستر او پرده به تاسو ګورئ. په یورپ کې، په لندن کې مو ګورئ، امریکا کې مو ګورئ، فرانس کې مو ګورئ، جرمني کې مو ګورئ چې کوم د عیسایانو ملکونه دي، استرالیا مو ګورئ، د ښځو پرده پکې شته نشته. حالانکه د هغې په مذهب کې هم دا جرم دی. د هلک او د جینۍ دوستانه دا په هر شریعت کې منع ده. د آدم علیه السلام نه واله تر زمونږ د نبي علیه السلام د امته پورې هلک به هلک سره دوستانه کوي، جینۍ دې د جینۍ سره دوستانه کوي، هلک او جینۍ به یو بل سره دوستانه نه کوي. او په یورپ کې تاسو وګورئ، په امریکا او په لندن کې هلک او جینکۍ دوستانه کوي که نه کوي. دا مې بوای فرینډ دی، هلک دوست، او دا به ګرل فرینډ، جینۍ مې دوسته ده، او یو بل سره باقاعده چکر هم لګوي، او د ملکونو سیلونه هم کوي، او یو بل سره په پارکونو کې هم ګرځي او په هوټلو کې هم شپې کوي. نو د هغوی شریعت خو دا نه غواړي، د هغوی دین کې دا نشته. خو چونکې مذهب او حکومت ته یو بل نه جدا دي. حکومت د مذهب تابع نه دی چې څه کوي نو کوي به. دا مذهب خلاف روان دی. دلته بعضې خلک وایي جی په یورپ کې ازادي ده او ښځو ته ازادي ده او اسلام کې ازادي نشته. واقعي اسلام کې دغه ازادي نشته. ما یو ملګري ته وی یاره وی هلته کې خو ازادي ده که نه؟ مې یو ازادي ده. ته خو دې ته خوشحاله چې هغه نظام راشي او د هغې ښځې ازادي، نو ته به هم پکې ازادي. خو ګورې ستا خور لور به ازادېږي. دا به نه وی چې پردی لور خور به صرف ازادی او ته به ورسره ګناه کوې. نه، ستا هغه به هم ازادېږي. پردی لور خور ته سره مه کوه، پردی لور خور به ازاده شي خو ستا لور به هم ازادی.
ستا خور به مزه دی، ستا مور به مزه دی. نو بیا چې سوچ وکوي او دا خو واقعي ته به مزه دی، ګناه به کوې، خو بل الګ به مزه دی، ستا مور سره ګناه به کوي، ستا خور سره ګناه به کوي، ستا ښځې سره ګناه به کوي. دا به نه وی چې ګنې زما هغه به په پرده کې دننه پټې ناستې او زه به ازادې به مزې به اخلم. نه، بل به هم ستا د هغې خپلو خویندو او د لوڼو نه مزې به اخلي. خدای دې د هغه نظام نه مونږ وساتي. دغه څه نظام دی چې د یو انسان په مخ کې د هغه خور بېدبي دې معافي، د هغه لور، د هغه مور او د هغه ښځه خپل دوست سره ګرځي. دې دا نشي ویلې ورته چې مه ګرځه، دا قطر نشي ویلې خپلې خور ته چې دا ته څه کوې، د مخکې به اوځي وي دا مې دوست دی. لور به د مخکې وځي، مور به د مخکې وځي، ښځه به د په مخکې وځي، یوه شپه تېروي ورسره باره وکړه، دوه وکړه، درې تېرې. دې پابندي نشي کولی چې دا ولې. که پابندي کوي نو قانونا جرم دی چې تم ازاد او دام ازاد را. ته څنګه پې پابندي کوي؟ جیل ته به ځې، جیل ته. دا د هغې نظام. ولې؟ ځکه د هغې قانون، د هغې حکومت د مذهب لاندې نه دی. مذهب او قانون هغې د یو بل نه جدا ساتلی دي. نو چې څه کوي نو کوي. سپو سره نکاحګانې کوي، ښځې سپو سره نکاحګانې کوي. دا فطرت تقاضا کوي د دې خبرې. هلکانې سپو سره نکاحګانې کوي او پیشوګانو سره نکاحګانې کوي. او ما یو ځل په یو رساله کې کتلي یوې ښځې چیندخ سره نکاح کړی و. دا جون دی، دا څه طریقه ده؟ دا ولې؟ حکومت د مذهب نه اخوا دی، د مذهب دخل پکې نشته. دا خو چې مذهب او حکومت یو ځای شي نو بیا به حکومت د شریعت ماتحتي، دا به پکې نه. یورپ کې ازادي ده او بالکل پکې ازادي ده، خو موږ دا ازادي نه غواړو. موږ وایو چې زموږ ښځې زموږ خپلې ښځې پردی دي نه، داسې ده که نه؟ زموږ خویندې ایو په پرده کې ناستي، دا صرف زموږ خویندې او د خپل خاوند ښځه دي، د بل چا دي نه. زموږ لوڼه یې د خپل خاوند ښځی او د بل چا دي نه. او باقي هغه ازادي دلته ښځې د زنانه ته شته. که پلار یې په زور په نکاح ورکوي او دا نه غواړي نو شریعت وایي جبر به پرې نه کوي. ښځه باندې جبر به نه کوي، ظلم به نه کوي چې په کور کې د قیدي ساتلي، دا مور کرم تلی شي، دا پلار کرم تلی شي، دا حج د بیت الله لم تلی شي، دا علم حاصلولو دپاره او د علم د ښودنو دپاره په پرده کې د کور نه بارم وتی شي. هېڅ پابندي نشته، د شریعت د دایرې لاندې. زما رونو هغه عیسایي دا لیکي، وی د مسلمانانو بادشاه چې هغه نبی علیه السلام هم بادشاه هم پیغمبر، نو د شریعت احکامات هغه ښودلي دي خلکو ته، جاری کړي دي، نافذ کړي دي. زمونږ پیغمبر عیسی علیه السلام هغه صرف عبادت رفته و، حکومت سره څه کار نو. نو مونږ ته د شریعت احکام په دنیا کې عملی شکل کې نه دي ښودلی. وی دا څلور وجې دي د مسلمانانو د پیغمبر چې ما په دې خبره مجبوری چې د هغه نوم په دې 100 کسانو کې په اول نمبر کې ولیکم. زما رونو عیسی علیه السلام هتک دلته نشته. که ته وایې دا د الله حکم هغه ته بس هغه ته دغه ډیوټي سپارلې وه، زمونږ نبي علیه السلام ته دا ډیوټي سپارلې ده. یاد وساتئ، ډېر خلک د حضور پاک شان ذکر کوي، خو لږ غوندې وښویږي د بل پیغمبر هتک او بېعزتي ورسره راشي. ټول پیغمبران دا ستوري دي د هدایت، دا رڼاګانې دي، خو یو پیغمبر ته الله یو ذمهداري حواله کړې ده او بل پیغمبر ته الله بله ذمهداري حواله کړې ده. نو زمونږ ښکلی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړلی، ربیع الاول، دا راجح قول دی. او دې کې بیا اختلاف دی، مشهوره خو دا ده چې په 12 د ربیع الاول پیدایش شوی دی، لیکن بعض علما نه هم یادوي. او مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه یو کتاب دی سیرت مصطفی، د نبی علیہ السلام سیرت یې لیکلی دی، هغې کې هغه 8 د ربیع الاول لیکلی دی چې د ربیع الاول 8 تاریخ. او څوک 571 عیسوي سن یادوي، او هغه لیکلی دی مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه چې 570 عیسوي کالو 570. او د ورځ د ګل و په دې د ټولو علماء اتفاق دی. او د سحر د سنتو ټیمو هغه وخت کې تقریبا علماء کرام لیکي چې 20 منټه د پاسه یا 22 منټه د پاسه 4 بجې ټیمو. او د اپریل بعض علما 22 تاریخ یادوي 570 یا 571 عیسوي، او څوک د اپریل 20 تاریخ یادوي. په دغه تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم
دنیا ته تشریف راوړی دی. او د هغوی یو تاریخو په دغه زمانه کې د اتیانو یو لښکر هلاک شوی اصحاب الفیل یې ورته وي. د هغې 50 یا 55 ورځ وه. بیت الله ته به خلک راتلل د عبادت دپاره، د طواف دپاره، د عمرې دپاره، حج دپاره. نو په یمن کې یو بادشاه ابراهی نوم و. هغه وی یاره موږ هم پکار دي چې یو عبادت خانه جوړه کړو، خو نیت یې خراب و د بیت الله په مقابله کې وی جوړه چې خلک بیت الله پرېږدي او زموږ دې کوټې له راځي او عبادت پکې کوي او طوافونه ترې کوي. نو یو ښایسته ښکلې کوټه یې جوړه کړه په یمن کې. صنعا د یمن یو ښار و، په هغې کې اعلی قیمتي کوټه. او خلکو ته سهولیات هم ورکړل چې دې کوټې ته څوک عبادت له راځي. نو موږ به وله ډوډۍ او د خوراک انتظام هم کوو او د شپې بندوبست به م وله کوو. نو عربو دا بده وګڼله. نو د عربو یو کس لاړ او هغه وله په هغه کوټه کې لوی اودس ماتې وکړه. او بعض علما لیکي وی د شپې یې ورته خشاک کېښود او اور یې ورته برته کړه، کوټه یې وله وسوځوله. ابرهه بادشاه خبر شو ښه دا زمونږ د کوټې بېعزتي شوې ده، دا بل چا نه دي کړي بغیر د مسلمان نه، دا مسلمان کړي دي. هله به زه ډوډۍ خورم او به بس کم چې د مسلمانانو کوټه د عبادت بیت الله دا دړې دړې کړم. لوی لښکر یې را روان کړ او اتیان پکې و. او چې کوم مشر اتي و هغه د بادشاه په قبضه کې و او په دې ډېر لوی زور و شور راغی په مکه حمله کوم او بیت الله روان و. چې سید مکې مکرمې ته رانږدې شو نو ګیر چاپیره په بیابانونو او صحراګانو کې چې د مسلمانانو کم څاروي او هم د په قبضه کې اخیستل، څه به یې مړه کول، څه به یې لالول او څه به یې لکه زمونږ چې څنګه ورته غنیمت وایو داسې خپل فوج له ورکول. عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکو د هغه اوښان یې ګرفتار کړل، ویې نیول لکه قبضه یې کړل. نو وله ورغې چې ورغې نو ابرهه دغه وخت کې د مکې مکرمې نه بعد د عرفات طرف ته یو ځای کې دمه کوله او د مکې د بیت الله د حملې ترتیب برابروي چې څنګه موږ حمله وکړو د مسلمانانو د بیت الله دړې وړې کړو، د خپلې کوټې بدلتې ول. عبدالمطلب د یو څو کسانو سره ورغی. د دې ډېر ښکلی و د عبدالمطلب، ډېر ښایسته مزېدار شکل و او د دې مخ یې داسې اثر و چې څوک به م ورسره مخامخ شو نو خلکو به یې ډېر زیات قدر کو. نو عبدالمطلب چې څنګه ورغی هغه ته خپل وزیران وی چې دا د مکې په سردارانو کې یو سردار دی. وی ابرهه دونه قدر وکړه چې هغه د خپل تخت نه راکوز شو او دته په ځمکه کېناسته او بیا دته ورته غاړه ود او دې یې د مټه ونیو خپل تخت عارضي چې کم تخت و د هغه په هغې یې ځان سره کېنم او ډېر لوی عزت یې ورکړه عبدالمطلب له. دومره عزت او احترام یې ورکړه چې خلک حیران شو چې یو خوا په مقام لکې او د مکې د یو سردار دومره قدر کې. بیا عبدالمطلب ته وی حضرت څنګه راغلی؟ وی تا زما اوښان نیولي دي، زه هغه خپل اوښانو پسې راغلی، ما له خپل اوښان راکړه. ابرهه بادشاه ورته وی چې ما خو یې ته ډېر هوښیار یې خو ډېر قمقل او ساده اوښه دی. وی هغه څنګه؟ وی زه ما دا مطلب و چې ته به راته وی چې په دې بیت الله حمله مه کوه او واپس ځه. زما لکې دا رالل نو ما وی که ده ما ته ده ووایي نو زه به واپس ځم په دې بیت الله به حمله نه کوم. ما دا فیصله کړې. نو ایله بیله اوښان دې وغوښتل چې ما له اوښان خپل کور دې د پرېښود، د عبادت ځای غږ نه کوي چې په هغې حمله مه کوه، جومات د لروانوم د هغې غږ نه کوي چې دا مه روانه وه، او عبادت خانه د لړنګوم د هغې غږ نه کوي چې دا مه تباه کوه. اوښان غواړي نیکبخته دا به دې ویلي ما درته زه واپس تلم. او ورته څه وایي؟ وی انا رب الابل، وی زه خو د اوښانو مالک یم، زه د اوښانو مالک یم. ورب الکعبة سیمنعها، او د کعبې رب بل ذات ته وی ابی دنه بچ کی، داسې ذات ته چې د هغه کور ته نږدې کېدی نه شي، هغه به د هغې حفاظت کوي. د کعبې رب شته که نه؟ د خپل رب یم، د خپل اوښانو رب او مالک یم، ما له خپل اوښان را یې ورکړې وله اوښان یې ورکړل. دی راغې بیت الله ته او د مکې سرداران یې راغونډ کړل. وی دا اوښان چې ما راوستل دا ما د بیت الله په نوم وقف کړل، ما ځان له نه دي راغوښتی. او د مکې سردارانو خلقو د مکې نه باروزی او دا ظالم بادشاه دې حمله کوي، تاسو باروزی چې تاسو ته نقصان نی. بس دې د بیت الله روان کې مونږ بیا جوړ کړو، اسم نشته. او د بیت الله خوا کې ټول سرداران را جمع شو، الله ته په چغو جړل چې مونږ کې دومره طاقت نشته چې دا ستا د بیت الله مقابلې والا لښکر مونږ منې کړو. الله ته پیش او د بیت الله حفاظت ته پیش. ښځې ماشومان دی د مکې مکرمې نه بار وویستل
او ابرهه په لوی زور او شور کې را روان دی اوس چې په بیت الله باندې حمله کوم. پروردګار د خپل کور حفاظت وکړ. د دریاب د غاړې نه د توتکرو په شکل کې مارغان راوچت شو، ابابیل ورته وایي. دا توتکرې نه دي، د دې په شکل حیوانات مارغان الله راوچت کړل. یو یو درې کاڼي به یو سره و. یو کاڼي به په یو پنجه کې نیولی و، بل کاڼي به په بله پنجه کې نیولی و، او بل کاڼي به په مخوکه کې نیولی و. او چې سینګ به رالل کاڼي به راخوشې که، نو کاڼي به د انسان د سر نه موت او لاندې د څاروي نه به موت، په هغه ځای به پرېوتل، مردار به شو. او داسې دانې به پرې راوختې لکه دا عقې ننکیاني ده پخوا چې په خلکو راختي چې چک چې ورته وایي، داسې دانې به پرې راووتې. ټول مردار شو، کوتره شو. دا ابرهه اتی و تختی اچتا ټینګېدی شو. نو دغه د ابرهه قرآن شریف کې الله تعالی دې قصې ته اشاره کړې ده. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. هغه د اتیانو لښکر سره مې څه وکړل. مسلمان کې چې طاقت نی او کمزوري الله مدد کوي، خو چې مسلمان کې طاقت وي او ځان بې غیرته کی بیا الله مدد نه کوي. 314 په بدر کې طاقت کم دی، اغي بہادری وکړه. طاقت د مسلمانانو کم دی، شمیر کم دی، الله مدد وکړه، ښه مضبوط مدد یې وکړه ورسره. اوس د مسلمانانو 56 ملکونه دي، 56 ممالک، 56 تیل ټول د مسلمان سره دی، سونه د مسلمان سره ده، تانبه او پیتل ګیس د مسلمان سره دی، پیسه د مسلمان سره ده، افراد د مسلمانانو سره دي، دریابي لارې ټولې د مسلمانانو دي. دا چې کوم نهر سویز دی، دا نهر که مسلمان بند که د امریکې یو بیړه هم تېرې خوا نشي راتلی. افراد مسلمان سره، نهر او سمندرونه مسلمان سره، ګیس، تیل، پټرول، ډیزل دا د مسلمان سره، سونا، تانبه او داتونه او هغه داتونه چې کوم نن سبا ایټم بم جوړېږي اټول د مسلمان سره، کم نه چې نن سبا هایډروجن بم جوړېږي اټول د مسلمان سره، کم نه چې ایټمي بجلیګر جوړېږي اټول د مسلمان سره، ټوله د مسلمان سره. ورونو خدایم د مسلمان سره کن او قرآن هم د مسلمان سره، لیکن مسلمان بے غیرت دی، الله مدد نه کوي. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که تاسو کې غیرت، ایمانی غیرت پیدا شو، کلک مسلمان مومن، نو مثالونه شته دی. نو الله د بیت الله مدد وکړي. د مسلمان طاقت کم نه شو کولی د ابرهه د لښکر مقابله. اوس د مسلمان طاقت زیات دی، الله تاته وایي کوه که نه. هغه لښکر برباد شو، هلاک شو. د هغې لښکر د هلاکۍ 50 یا 55 ورځ و د نبي علیه السلام د ولادت. علما وایي دا الله ښودنه، دا الله د مخکې نه ښودنه چې داسې یو پیغمبر دنیا ته رالیږم چې د هغه په مخامخ د هغه د پیدایش نه مخکې د اتیانو مضبوط لښکر هلاکوم، نو چې هغه دنیا ته راشي خو د هغه مخکې یو لښکر هم بیا نشي ټینګېدی، هغه به هلاکېږي. پیدایش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا نه شوی دی؟ د مور نوم یې بیبي آمنه ده، او د والد صاحب محترم نوم یې عبدالله دی. دواړه په نوجوانۍ کې وفات دي. عبدالله په نوجوانۍ کې وفات، تجارتي سفر باندې تللی او د مدینې منورې په ګوان کې په راتلو کې وفات شو، قبر یې هلته دی. او د مور پلار دقه یو بچی باس، پلار د پیدایش نه مخکې وفات دی. الله خو عجیبه نظام دی که نه، دنیا ته ښیي چې هغه ماشوم چې پلار د پیدایش نه مخکې، مور د پیدایش نه پس په 7 کال د 7 کالو ماشوم یتیم بچی، او چې زه غواړم د دغه ماشوم یتیم بچینم د اسلام او د ایمان رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسولی شم، او داسې شخصیت ته جوړولی شم چې ټوله دنیا به تر قیامته پورې د هغه د مثل د جوړېدو نه عاجزه وي، نه به شي پیدا کولی. نو ولادت چې کله د نبي علیه السلام وشي، او بیبي ده د عثمان ابن ابي العاص، مور د فاطمه نوم دی، فاطمه، او د دې فاطمې د پلار نوم عبدالله دی، فاطمه د عبدالله لور. هغه وی په دغه ورځ د نبي علیه السلام کوم چې دا پیدایش د حضور پاک کېده، وی په کور کې یو ناشنا رڼا شوه، رڼا مې ولیدله، او ستوري مې ولیدل چې د اسمان نه ځمکې طرف ته را روان دي. وی ویرېدم چې دا ستوري په ما را پرېونځي، او
او د نبی علیہ السلام مور بیبی وی بیبی آمینه وی چې د حضور پاک د ولادت په وخت کې یو رڼا زمانه روچته شوه وی ما د شام محلاتو لیدل داسې یو رڼا دا د اسلام او د ایمان او د هدایت رڼا وه او د پیدایش د مخکې نیکه عبدالمطلب او ما یو خوب ولید وی د ملا صاحب نه ما د شان یو زنځیر راووت دا هغه زنځیر یو سر ته اسمان سره ولګېد بل سر مشرق ته روان شو بل سر مغرب ته روان شو وی ناګانه د هغه زنځیر نه ونه جوړه شوه د هغې ونې خشته خشته پاڼې دي او خشته میوه ده پکې وی څوک لګیا دي هغه اونې د هغه میوې نه میوې راشوکوي وی څوک لګیا دي د هغه اونې هغه څانګې کټکول غواړي وی یو خشته سپین سړی دی هغه ورته خلک نه پرېږدي چې څوک پکې روانې کوي څانګه ونه څوک پرې کوي نو هغه سپین خشته شکل والا سړی ورته څوک نه پرېږدي وی ما لاس سره اوچت که چې زم ته په ما د پاسه دا ونه پرته ده د شا باندې وی لاس مې اوچت که چې یو میوه ته زم روشو کوم وی زما لاس ورته ونه رسېد دا زنځیر د اسمان سره جنګېدل دا د الله سره نسبت دی او مشرق او مغرب ته خورېدل د نبی علیہ السلام د دین خورېدل دی او دا اونه دا د شریعت او د اسلام او د نبوت اونه ده او دا میوې دا د هغې خشته ښکلې ښکلې احکام دي او عبدالمطلب وی زه ونه رسېدم دې ته اشارت ده چې د نبی علیہ السلام د نبوت هغه خوند رسېدو ته دې نه رسېږي دی د هغې نه مخکې وفات شوی خلکو د دې نه علاوه ډېر خوبونه لیدلي دي ناشنا دا هغه وخت و چې د امریکې په شان حکومت و د فارس لوی حکومت و د فارس داسې و لکه د امریکې حکومت د هغه د محل نه 14 کاڼي پرېوتل زلزله راله او فارس کې آتشکده به وه خلکو به ورته عبادت کو اور به بلیده آتشکده هغه د مجوسیانو د عبادت هغه اور هغه بلو او د علیه السلام د پیدایش په وخت کې هغه اور فوري مړ شو او یو لوی دریاب دی یو چینه د ساوه دریاب چې دا هم داسې دی د هغې مذهبي لکه څنګه چې د هندوستان والا او دا دریاب سره دا مړي دا ایرې چې پکې غورځوي څه ورته وایي جی گنگا دریاب گنگا د هندوانو یو محترم دریاب دی دغه رنګې دغه دریاب مکمل اوچ شو او به پکې ختم شوې او شام کې یو لوی دریاب دی یو لوی حوض دی بحیره تبریه ورته وایي دام اوچ شو او دا چې کوم وخت یاجوج ماجوج راشي هغې به یې د اوبوس کې هغه بیا به اوچېږي او یو سړي یو خوب ولید بادشاه د فارس په دغه وخت کې دا څه ورته وایي د کسرا هغه فورا میټینګ راوغوښته او ملګرو ته یې ویل چې ما د بېګا زلزله راله او زما د محل نه 14 خښتې پروتې دي ته څنګه پرېوتې چې دا خبرې کولې فورا کې اطلاع راولېږله وی صاحب هغه فلانکې دریاب هم وچ شو اوبه پکې نشته نور غم هم شو بل سړی راغی وی صاحب د فارس د آتشکده د هغې د اور د عبادت امر شو فورا بل اطلاع راله بحیره تبریه وچه شوه